أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. مخی آیتونو کی بلکہ مخینا کما سلسلہ چی دے اعتراضون را روانه وا آگه کی و اعتراضون و شبه شوی وی منز کی پکی دا ابراہیم علیہ السلام پبارکی یسو خبری وی. ابراہیم علیہ السلام مکہ حرم بیت الله جوړ کړو د توحید د پاره، نو تاسو پکې ولې شرک کوئ؟ تاسو د هغه چې کله کعبه جوړ کړه دعا یې وکړه د دې پیغمبر د پاره، نو الله هغه پیغمبر راولېږو چې دا داغه د دعا ثمره وا، نو تاسو ولې د خلاف کوی ولې نه منئ؟ یعقوب علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام په دې دینی توحید باندې وصیت کړو، نو تاسو ولې هغه وصیت نه منئ؟ بیا يهوديانو باندې هغه له زجرو چې دی دین ابراهیمی نه مني، باغی باندې عمل نه کوي، بلکې خپل یهودیت چې هغه تحریف پکې شوی دی یا نصرانیت چې پای کې تحریف شوی دی هغه مني. دی یو پیغمبر مني، الله وی تاسو ته وایي چې موږ ټول منو، څومره انبیاء علیهم السلام چې راغلي موږ ټول منو. منلو په لحاظ سره پدې کې ټول باندې زمونږ ایمان دی. بیا د تفاضل په اعتبار سره بعضی پکې د نورو نه غوره دي، دا نه چې غوره نه دي، نه غوره نه، انبیاء علیهم السلام ټول غوره دي، خو پاغي کې بیا غوره دي. د بعضی خلکو ذهن هغه دی بل طرف تزي، نو بل طرف تزي نو هغې دپاره یو سړي له پیاله کې چای وله ورکړې، وایه دا نیمه پیاله، لکه دا نیمه نه ده. د ده سوچ الټه طرف ته رواني، نه دا نیمه پیاله ډکه ده، نو دی وی دا نیمه ده وی خالی دا نیمه خالی ده وی، نو د هغه طرف ته سوچ ځي. نو داسې نه چې انبیاء علیهم السلام په باره کې دغه سوچ وکړي چې څه پکې غوره دي او څه پکې ناغوره دي، نه ټول غوره دي، خو په هغې کې بیا تفاضل دی، هغه پکې ډېر غوره دي. بعضې د هغې تعداد لیکل دی 300 چاوی 314 دی. بیا پکې اولو العظم دی، نو څوک وایي چې دا ټول دغه 300 چې دي 314 دغه اولو العظم دی، بعضې وایي د دې نه هم لکوټې کم کړلي، نو آخر راوستلی چا 15 ته، چې هغې کې نوح علیہ السلام دے، ابراہیم علیہ السلام دے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، او زمانگا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخود ټولو پسر کی دے. دا 15 انبیاء علیہ السلام پبارکی ہوئی، دا اولو العظم دی، لکه بلز کی برازی اولو العظم من الرسول. چا به زما یو
چا رنگ کړي ما سو کوئی بل چا رنگ کړي ما الله وینا دا زما پرنګ کې رنگ شي د دین پرنګ کې رنگ شي دین د الله هغه مضبوط اونی سي وس هغه څوک یو شان وي څوک بل شان وي نو الله وي تو وایا دا غي خبره کوي ورپسې و بیا هغه اتم شوبه دا غي تذکرہ راځي قل لا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وتوایا آیا تاسو جګړه کوي موږ سره فی الله دا الله مبارکی یا فی الله دا الله دا توحید مبارکی وهو ربنا وربكم حال دا دې چې هغه الله زمونږ رب دې او تاسو رب دې ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمونږ د پاره زمونږ اعمال او تاسو د پاره تاسو اعمال ونحن له مخلصون او موږ یو هغه الله له اخلاص کوونکی هغه الله زمونږ هم رب دې تاسو یې منئ تاسو هم رب دې بیا ورپسې ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ د پاره زمونږ اعمال تاسو د پاره تاسو اعمال هر یو سړي ته د خپل عمل سله ملاويږي دنیا کې بازی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم موږ دې نه منو موږ لګیا مخالفت دي کو اے ته چې سکه تخپل کواز چې دا کم سکوم زستا خیر خوای لټوم دغه بزکوم د غریب خیر خوای دا د مسلمان خیر خوای دا الدین والنصیحه دین د خیر خوای نوم دے نو خیر بلټه د چا د پاره د عام خلکو د پارم د الله د پاره وکار کې نو ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ کار زمونږ دا کار دی استاد دغه زمونږ کار دا دی چې موږ به توحید بیانو زمونږ کار دا دی چې موږ به قران بیانو زمونږ کار دا دی چې موږ به خلکو ته دین بیانو دین بخایو ولکم اعمالکم استاد د پاره استاد اعمال لی مده تج لګای مخالفت کې نو کوا تج سکه نور زور ورتکا ولکم اعمالکم د خسرہ خ اعمال خخکاری او د بد سره جو هغه په بد باندې اړم نه ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم بل دادا لنا اعمالنا زموږ د پاره ثواب دې زموږ د عملونو ولکم اعمالکم استاد د پاره بس سزا استاسو د عملونو تاسو بد کوئ نو د بد سزا و تاسو ته ملاوي لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون من یو الله له اخلاص کوونکی په دین توحید باندې منګه خالص الله لپاره کار کوو د چا پاره نه کوو په مخ ملازم باندې نه کوو د څو لالچ په بنیاد باندې نه کوو اخلاص د الله د پاره کوو بس الله به موږ له دې اجر راکړي ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا ونصارى آیا تاسو داسې وای چې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام والاسباط او اولاد داغي كانوا هودا ونصارى دا يهوديانو یا نصرانيانو نور بسې الله رد کوي پاغي باندې تو يهودي و نصراني وته و يهوديت کله شروع شو ورسو بیا راځي راوړه کتاب راوړه کنه کتاب وګوره الته ما انزلت التوراۃ الا من بعد وی تورات ورست نازل شوه ابراهيم عليه السلام هم کې تیر شه اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام دا هم کې تیر شي دي وقل انتم اعلم ام الله وتوا آیا نو تاسو خپوي ک الله پوه ده الله وی چې ابراهيم عليه السلام د په دین حنیف باندې کله کو په توحید باندې ولم يكن من المشرکین د مشرکانو نه نو مخکې وې ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشرکین نو تاسو داسې وای چې هغه يهودي یا نصرانيو نو الله په دې ک تاسو پوهه نور پسې خبر خدا راضي چې دې ته پته ده هوینا نو الله وی ومن ازلم نو سو دې غټ ظالم ممن دا اچانا کتم شهادتن چې پټ اګړه گواہی د توحید گواہی حق گواہی پټ اګړه اندو چې د سره من الله د الله طرفنا
خبره د سره ودې نه د ښکارا کینا دا گواهی نه کوي کدا سی وای چې ابراهیم علیه السلام هغه د يهودیت د جوړېدو نه مخکې تللی او مخکې تیر شوی دی دا په دې باندې نور خلق پې راګیری خلکو ته وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو نو الله وایي ومن ازلم سو دی غټ ظالم دا چانا کتمه شهادتن چې پټه کړه گواهی پټی د دغه حق خبره گواهی پټی د توحید عنده چې د سره دا پتوا د سره دا خبره وا من الله دا الله د طرفنا والله الله بغافل عما تعملون او نه دی الله به خبره دا اسنه چې تاسو یې کوي تلک امه قد خلت دا خو یو ډله وا چې یقینا تیر شوی دا دغه د انبیاء علیهم السلام ډله وا دا د موحدینو ډله وا دا تیر شوی دا لها ما کسبت وعلیکم ولکم ما کسبتم داغي د پاره هغه سدي چې هغه کم کړیو ولکم ما کسبتم استاد د پاره هغه سدي تاسو یې کوئ که تاسو داغي په نقش قدم باندې روان شئ نو تاسو هم کامیاب یئ لها ما کسبت داغي د پاره اجر د هغه څه چې هغه کم کړلی ولکم ما کسبتم استاد د پاره اجر به استاد د پاره بدله به د هغه څه چې تاسو کم کوئ ولا تسالون عما كانوا يعملون او تپوس بنشي کې ده تاسو نه د هغه څه بارکه چې هغه کول هغه چې څه کول داغه بارکه تاسو نه تپوس نه کیږي مخکې ویلو ولا تسالون عما كانوا يعملون التموي تاسو نه تپوس نه کول کې دا څه بارکه چې هغه کول هغه چې څه کړلی نه تپوس نه کیږي داغه اجر تعالی نه درکول کیږي کاغه مخکې چا څه کړلی پلار نه کې چې د سکړې داغي سزا کشران لنور کوله کیږي سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها دې جنا هغه بل شبهه طرف ته تمهید تړي یو خبره غټه روانه ده د قبله تحویل نو دا د دې هغه خبره وا اعتراضونه کول بیا نو الله رب العزت مخکنا یو خبره کوي چې څوک دا خبرې کوي نو دا بغټ بیوقوفي نو رسول یا دې فکر نشته الله مخکینه ویلي څوک چې دا اعتراضونه کوي نو دا بیوقوف سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه کې نو الدغه خدا کې دې شو چې دسه طرف ته دی ودرېږي چې هغه کې بیت المقدس هم راضي او کعبه هم راضي لیکن چې کله مدینه ته لاړو نو بیا خو دا خبره نشو کېده ولې قبله دا کعبه او مدینه دا شمالن جنوبن دي منګ یو نو منګه که مکه دا او که مدینه دا داغینه منگا پا مشرق و مغرب باندیو منگا مشرق باندیو آغا پا مغرب دی نو منگا مغرب طرف دا مخکو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مدینه تلاړ نو حکم داو چې تبا بیت المقدس وتم وی بیت المقدس وتم وی تبا دی بیت المقدس تمخکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شپاړس میاشتې ولس میاشتې داسې بعضی خبرې پکې راځي شپاړس ولس میاشتې بعضی پکې اولنۍ میاشت شماري بعضی نه شماري چې اولنۍ اخرنۍ شمار کې نه دا پکې دا شپاړس ولس دا ویل کېږي په دې وجه باندې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ربیع الاول کې هجرت شروع کړل نو سورځي تلې وی کنه نیمه میاشت رشیدن روان دی نو چې کله هلته کې لاړو نو دغه د ربیع الاول دا میاشت پکې شماري که نه شماري پکې نو چې څوک شماري هغوی 19 دي څوک چې نه شماري نو هغوی 14 دي
نو 14 میاشتې عام طور باندې پښتو کې خلک دسې هغه 14 نو دغه طرف ته مونږ کېدو. اوس یو خبره دا وه چې کعبې طرف ته د مسلمانانو آخري قبله هغه به کعبه دا د دې په کتابونو کې وو. وروستو دا خبره راځي دې د دې وجې نه چې دی به کعبې د بیت المقدس ته مونځ کوو نو دی به ورسره شاملېدو. و چې کله کعبه قبله شوه نو خبره دې ته په شا شو وایي موږ کعبې ته تمونځ نه کوو. نو دلته کې هغه اعتراض دا و ته خو ځان له ګډ وډې کله یو طرف ته مخکې او کله بل طرف ته مخکې دا د دې هغه اعتراض په بل شکل باندې په بل انداز باندې کوي. دا خو د الله طرف نه حکم و چې ته به اوس بیت المقدس ته مونځ کې بیا حکم راغی اوس بیت المقدس پرېږده کعبې طرف ته مخ کا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مخ راوګرځاو مسجد قبلتین ته وایي په هغې کې دا کار شی وی 2 رکعاته شی په 2 رکعاتو کې 2 رکعاته پس حکم راغی قبله بدله کا. نو هلته کې مسجد قبلتین چې دی په هغې کې یو شکل جوړ کړلی یو طرف ته وسو هلته کې صحیح محراب دی بل طرف ته دروازه ده دروازه باندې لپاسه د جانماز غونته کې یو شکل جوړ کړلی خلق راځي ګوري وته چې دا مخکې قبله داسې وه نو بالکل الټه ده. نو چې کله مونځ یې کوو نو اولنی سب چې دی نو دا اخرنی سب شو 2 رکعاته بعد اخرنی سب شو. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اخواته سیده اوت د هغې مخې ته شو نو کم چې آخرنی سب و هغه اولنی شو او کم چې اولنی و هغه آخرنی شو. په دې کې نور تبدیلی پکې نشته اسانه خبره ده. ورانه به په دې و چې یو طرف ته مغرب وی بل طرف ته شمال وی یا جنوب وی نو بیا به ګرانه وه ځکه چې بیا به دا سپونه ټول ولاړ کېدو بیا به ټول خوځېدو او دې کې خوځېدل نشته نور او صرف بس مخې بدل کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لاړ مخې ته امام سے بدل شو امام پکې لوکړې حرکت وکړو او نور په ځای باندې پاتې شو او مخکې دا حرکتونه کېدو ډېرې خبرې داسې دي چې مخکې منځونو کې به دا کېدی اوس نه کېږي. اوس کې پکې چا دا حرکتونه وکړو بیا به بعضې حرکتونه داسې چې هغې باندې مونځ ماتېږي مخکې پکې خبرې هم جایز وي نو خبرې پکې کولې نو هغه خبرې چې کېدې نو اوس پکې بعضې خلک لګیا دي اوس هم کوي هلکه دا خو هغه وخت کې خبرې وې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو صحابي راغی سلام یې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورنکړو اصلي خو چې چلو شو ګوره چې زما هغه پلانکۍ خبرو ته را رسېدل لکو ګوره چې هغه پلانکۍ خبرو را رسېدل لکو دی اوس ځان په زړه کې لګیا دی سوچونه فکرونه کوي په دې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځاو نو هغه ته وعلیکم السلام ووایي او بیا یې وایي چې په دې مازه کې ځان له ډېر کارونه دي ډېر شغل پکې دی دې کې اوس د دې صلاحیت دا نه لري چې ته پکې اوس نورې خبرې کوه مخکې سړی به راغی سلام به وکړو سلام جواب به ورکړی شو چا به پرنجی وکړو پرنجي جواب به ورکړی شو څوک به راغی ها نو ته اوس راغلی نو دا پکې هم ویلی کېده به دا پکې هم کېدو سړی به راغی څو رکعته شي دي وی 1 رکعت شی دی 2 رکعته شي دي نو هغه به زر ځان له امام مونځ خو به ورو په قلاره و نو دی به ځان له زر زر هغه 1 رکعت به وکړو ورپسې به امام سره شریک شو
په نورو کې بیا به امام سره کته کېدو پورته کېدو نور به امام سره وکړو نو دا به مخکې وکړو نو د امام سره به یو ځای سلام وګرځاو دا قصې کېدې پکې خبرې بندې شوې چې خبرې بندې شوې نو اوس چل کې اوس ونه کېږي اوس خبره به کې اوس مانځه نه وروستو سلام وګرځېد نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځېد نو اوس وروستو پاسه ځان خپل پوره کوس دغسې نور ډېر شی خبرې پکې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیرې مونځ وکړو نو نیمګړی وکړو 2 رکعات یې وکړو او چې 2 رکعات یې وکړو نو طبیعت یې لږ کله کله سړي طبیعت باندې لږ بوجي رسول الله صلی الله علیه وسلم په طبیعت باندې سم سبوج غونډه کېو او زر قوت لاړ چې ووت په دې کې پسې یو صحابي دی خیرباق ورته وایي ذوالیدین ورته وایي نو هغه پسې ووت وی یا رسول الله منځ کم شو اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول الله منځ کم شو یا ستاسو نه هیر شو هغه چل نه دی شی هغه ناسي چل شوی دی یا خو منځ کم شوی دی او یا ستاسو نه هیر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ شو خلکو ته وګه دا سړی صحیح وایي ویاو صحیح وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راغی بیا ودرېد تل پکې خبرې پکې کړلې بیا راغی بیا ودرېد بیا 2 رکعات نور وکړو اخر کې سیاسه وکړه نو بعضې خلک په دغې دا کله کله سیاسه وسړ نه هېره شي رکعات هېر شو لاړ اخوا ته بعض پکې اوس دا هم وایي ځکه کور ته پکې لاړې نو واپس را بیا راشه بیا سوتې یو رکعات وکړه بیا سیاسه وکړه دا قصه ونه کېږي اوس دا هغه دور کې شوي دا خبره خلاصه شوې ده اوس نه کېږي اوس خو دې د قبلې نه مخ واړو بې عذره بعضې خو اعذار دي بې عذره قبلې نه مخ واغوښته دا سینه واغوښته نو مونځ مات شو دا به دوباره کې وایي سړی دی بعضې خلکو نه امتحان نه اخلي هغه چې داسې چل سړی وکړي یو رکعت 3 رکعات وکړي یو رکعت یې پاتې شي لاړ شي سلام وګرځي وځي نو هغه وایي که دا وخت پکې لږ تېر شي نو خیر دی را دي شي یو رکعت یې وکړي او سیاسه ودې وکړي یا مونځ خو تا ټول ټوکړې ټوکړې کړ جهاد موقع باندې مونځ هغه په ټوکړې ټوکړې کولی کېږي هغې کې تله راتله کولی کېږي هغې ځان له صلات خوف جدا طریقه ده خو دا نه چې اوس پکې ته دغسې په قلار باندې کوه کله پکې داسې وشي مانځه کې سړي آزار راشي بعضې عذرونه وي نو د هغې د وجې نه داسې نه چې جومات نه ته وځې جومات نه وځې خبره خلاصه ده بیا مات نه مونځ دی دلته کې نږدې ځای دی د سړي اودس مات شو دې ځای نه دا کتابونو لیکلي دقه ځای باندې به دی خپل مونځ پرېږدي دی به لاړ شي اودس به وکړي اودس به وکړي نو بیا به راشي نو کم ځای نه چې مونځ پرېښودی دی هغه ځای نه به مونځ بیا شروع کړي دا کېږي پکې لیکن بهتره دا ده چې د سره بیا شروع کړي دا زموږ دا ټیم ډېر زیات لګي که نه یو رکعت باندې موږ 1 غنټه آلو او که نو چې اوس یو سړی 2 رکعاته شي دي 2 رکعات یې کړلي او دې کې اودس مات شو او دې ځي نو 2 غنټې بیا دوباره بیا ودرېږي نو دا 2 غنټې خو ډېر لوی ټیم دی 2 رکعاته به چې سړی کوي په 2 غنټې کې نو ګران کار دی که زموږ واسې هر څه چې دي په 4 رکعاته مونځ وي او موږ یې په 3 منټه کې کوو په دې کې تا باندې سب تندر را پرېوځي چې ته پکې څه مونځ دوباره ونه کړې هغه مونځ دوباره وکړه که نه نو علما لیکي چې مونځ دوباره وکړي نو دا بهتره ده او که نه دی په هغې باندې بنا کوي نو هغه ځای هغه هم کولی شي خیر بهرحال مسلې په طور باندې که سړی وکړي کېږي پکې لیکن خب بهتر دغه چې سړی دوباره وکړي دا چې سړی پکې خبرې کوي سړی پکې څه کوي بعضې حرکتونه پکې کوي ډېر کارونه پکې بعضې خلک کوي لګیا دي پکې سيقول السفهاء من الناس
خامخا وی با بیوقفان د خلقنا ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سشي اړولی دی لرا د دې د قبله اغنا چې دی او پاغه باندې الله وی جواب ولورکا قل لله المشرق والمغرب وتوعد الله په اختیار کې مشرق هم دی او مغرب هم دی دا د الله کار دی اموز موږ چاله کو الله لکو نو الله وی دیسی ودرېګا جزا شانتی ودرېګم کله وی دیسی مو ودرېګا دیسی ودرېګا زبا شان ودرېګم دا د الله کار دی الله حکم دی الله په خوشاله نو چې الله په خوشاله دا الله حکم چې څنګه یا شانتی به کو ها کله اعذاری نو الته کې وای فاینما تولوا فسم وجه الله بیا چې کم طرف ته مخکې نو الته ته هغه طرف ته مخ کولای شي یو سره ده قبله وته نه معلومه یو سره ده په داسې کې روان دي چې الته کې د قبله سپد نه لګي یا یو سره روان دي نفلی موز کوي او په سورلې باندې کوي فرض نه کیږي وره فرض په سورلې باندې نه کیږي ها ریل گاڑی کې سره کوي جاز کې کوي اجدا خبره ده نو د عام سورلې چې دا چې باندې کې قیام پکې نه کیږي روکو سجده پکې نه کیږي دسی بیا دا فرض مون نه کیږي باندې خلک په موټرو کې کوي په گاډو کې کوي یو ځای کراچۍ کې روانو مرسه تراتلم ځکه کې ناستما په دې کې ماخام بانګ پریمنس کې شروع شو ال دغه سره سپلای یو وست په پیزاري وستو او دې شروع وکړه په ناس باندې ما اوس الله دې چې زر راو رسیدا سده د سلام وګرځیو خبر اوس رزوکم یا چې سلام وګرځاو زموږ ځای نږدې را رسیدل نو ما ته ما د تسکه ما خام منځ رسیدل نشم نو ما وې د شروع کړي په دې گاډو کې اوس وته دې نه چې ته روانه کې د لاندې نه روان شي نه چې ته صدر ته بسي لاندې روان شي چې ته پټان کله ته بسي بل ته ته بسي نو د دې گاډي ټیم وسمري ګنټه به انده وسالت کې تاور سي کنه نه دې بیا موږ نو ما ته یو څه خبره ته وکړي ما یې کومز کې فرض مون پدې کې نه کیږي نفل سره کې ځان ټیک دا کوي نو موږ خودمره د نفلونو شوقانم نه یو نو کله چې فرض مون ته کې نه دا نه کیږي وزره سیدې نشم ما چې رسیدې نشي نو او مز ستانه د قضا کې دو خطر د کوشا منځوکا بیا ځان غاړه بدل بل غاړي ته خو اجازه ما لاشه الته چې لاړې بیا د خپل جماعت د مولانا او عالم نه تپوسو کبیا یا مسله مې پوه کې ما خو د خپل استادانو نه دغه اوریدل قل لله المشرق والمغرب وتوعد الله په اختیار کې مشرق هم دی او مغرب هم یادی من یشاء الى صراط مستقیم روانه چاله چې واړی پنی غلار دی باندې پوسو ولا تحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم وتوا تاسو جګړه کوي موږ سره د الله په باره کې حال دا دی چې هغه الله رب زموږ دی او رب تاسو دی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم زموږ د پاره زموږ اعمال یو تاسو د پاره تاسو اعمال او نحن له مخلصون موږ یو هغه الله اخلاص کوونکی ام تقولون یا وای تاسو ان ابراهیم چې یقینا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام ولا اسباط او اولاد داغي کانو هودنا و نصارا دا يهوديانو یا نصرانيانو قل انتم اعلم ام الله وتوا آیات سخبوا ایک الله ومن ازلم وسود غټ ظالم دا چانا کتم شهادت عنده من الله چې پټ کړه گواہی چې د سروا د الله د طرف نو الله بغافل عما تعملون او نه دی الله به خبر دا غسن چې تاسو کوي تلک امه قد خلت دا خو یو ډله وا چې یقینا تیر شوی دا لها ما کسب داغي د پاره هغه سوچ هغه کم کسب کړل ولکم ما کسبتم استاد د پاره هغه سي تاسو کم کسب کړل ولا تسلون عما كانوا يعملون او تپوس برش کې تاسو نه داغي سب بارکه چې هغه کم کول سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها خامخا وي بوقوفان دخلكنا سیشی اړولی دی لرا عن قبلتهم التي د دې د قبله اغنا كانوا عليها چې دی وو باغې باندې مخکې دا دومره په دې باندې سبازي خبر نور راځي خبرو کې سبا ان شاء الله سبازي خبرې مخې ته راولو په خبر مو په ذهن کې رااله زموږ د یتیمونو مبارکي بازي خبرې کوي نه چلو شي دامون بس کیږي ورسره خبره بل امر راځي
الله یوم الله وما كان الله ليضيع ایمانکم، الله تاسو منځونه ضایع کینا او ځکه خبر وو بش ان شاء الله. قل لله المشرق والمغرب وتوعد الله په اختیار کې مشرق هم دی او مغرب هم، یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، روانه چاله چې واړي پنه غلار. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي. Assalamu alaikum.